اول خو د خپل لخوا او د خپل ملي رهبر جناب احمد خان شیرپاو صاحب د لخوا او د پارټۍ د ټولو کارکونانو د لخوا د بونیر خلکو سره مونږ د همدردۍ اظهار هم کوو. دا کم تاسو باندې لوی آفت تیر شو، د دې خو چا سره هم زما خیال الفاظ نشته چې څنګه د دې دغه وکړي. ډېر لوی یو د قیامت هغه تیر شو او ډېر لوی نقصان پکې وشو. په دې باندې موږ خپل د همدردۍ هم اظهار کوو او د ستاسو سره د دغه هم اظهار کوو چې الله تعالی دې تاسو له صبر هم راکړي او الله تعالی دې نور تاسو ته غمونه نه ښیي. دا دوام دعاګو یو. که تاسو وګورئ نو په دې وخت سره زما خیال دې سانحې باندې ټول خلک را یو ځای شوي دي او دا کم طریقې سره موږ اوس په لارې کې چې وکتل خلک را روان دي او امدادي سامانونه روړي لګیا دي، نو دې کې یو جذبه یو ټولو خلکو کې پیدا شوې ده او موږ دا غواړو چې ستاسو دا کم غم تیر شو، کم دغه چې دې کې څه نه څه طریقې سره کمې راشي. د حکومت نه که هغه مرکزي حکومت دی که هغه صوبائی حکومت دی، موږ دا غوښتنه کوو چې د امدادي کاروایي دې نور هم تیز کړي، ځکه چې اوس هم لا ډېر خلک لاپته دي. ډېر خاندانونه چې دي هغوی په دې دغه کې پراته دي چې یاره زمونږ خپل خپلوان څه شو، نو یو لوی د کرب نه تېرېږي لګیا دي. یو خو د هغه ورځ د 15 اګست والا دغه بیا د هغې نه پس ته چې دا کم خاندانونو لا اوسه پورې پوره پته نه لګي، هغوی هغه خپل خپلوان په یو لوی ټارچر نه او دغه نه تېرېږي لګیا دي. نو چې دې کې څومره زر کیدی شي چې دغه وشي، لارې کلو شي، خلکو ته کم امداد دی چې هغه صحیح طریقې سره ورسول شي. دې کې د مرکزي حکومت هم یو خپل کردار دی، د ان ډي ایم اے په ذریعې او نور داسې چې کم د هغوی دغه دي چې هغوی خپل کردار ادا کړي، د پی ډي ایم اے په ذریعې د صوبائی حکومت یو لوی دغه جوړېږي، بیا د ډسټرکټ ایډمنسټریشن په ذریعې چې دا د صحیح طریقې سره دغه وشي او هر چاته چې دی چې هغه ریلیف کم از کم میلاو شي او دې مشکل صورتحال نه هغوی وځي. نو دغه به زمونږ بنیادي هغه ډیمانډ دی. دې وخت سره د خپل پارټۍ د لخوا مونږ د بونیر خلکو ته او د دې ځي ایډمنسټریشن ته ټولو ته دا یقیني ورکوو چې که څه ضرورت وي هغې کې به قومي وطن پارټي به خپل کردار به ادا کوي. به مونږ دې وخت کې په ایشوز باندې سیاست نه کول غواړو. دا یو داسې سانحه ده چې دا زموږ ټولو مشترکه سانحه ده او الله تعالی دې بیا داسې واقعات مونږ ته ونه ښیي او الله تعالی دې مونږ د مشکل صورتحال نه وباسي. سکندر خان دا راته ووایه چېرې تاسو دلته کې راغلی ایم ایس صاحب تاسو له یو بریفینګ هم درکړو، ډاکټران څومره چې دي د هغوی اوس د دې سانحې نه وروسته به مطلب د خلک به چې دی بس دی آیا څه ګڼئ تاسو چې دي په هیلپ حواله باندې څه کول پکار دي صوبائی حکومت؟ ورجي دا خو یو خو د 15 تاریخ ته ورځې والا دغه و چې هغې وخت سره یکدم زخمیان او ډیډ باډیز او دغه راتل، نو هغه یو په خپل ځای. خو دې نه پس ته دویم فیز خاص کر داسې نیچرل ډیزاسټرز چې وشي او بیا خاص کر فلډز چې وشي، نو د هغې نه پس ته دویم فیز بیا شروع شي او هغې کې د انفیکشنز چې دی د هغې آوټ بریک سټارټ کېږي. نو دې لپاره اوس پکار دی چې د دې ځي کم هیلث دغه دی فیسیلیټیز دي چې هغه د نور ورته وسایل ورکړی شي چې هغوی دې لپاره دغه شروع کړي. که د نور ځینو ډاکټرز پکار دي چې هغه ورته دلته کې دغه کړي، ځکه چې دا به یو مسلسل سلسله جوړېږي. زه په دې موقع باندې زمونږ د ډاکټرز چې کوم یو کردار ادا کړی په دې ټول دغه کې د هغې زما خیال چې ستاینه ونه کړو نو دا به زیاتې وي او ډېر لوی یو دغه نه هغوی هم تېر شو. نو موږ به دا غواړو چې صوبائی حکومت دوی ری انفورسمنټ لپاره د نور ځینو نه هم ډاکټرز دغه کې موږ پارټۍ د لخوا هم بعضې دغه سره رابطه هم کړې ده، میډیکل ټیمز به هم رالیږو، به نور هم څه امداد له موږ سامان دغه کوو. نو دا به موږ دغه کوو به او پروینشل ګورنمنټ ته او فیډرل ګورنمنټ ته
یو ځای کېناستل پکار دي او دې لپاره یو سټراتیژي چې ده یو ځای جوړول پکار دي. ډېره مننه.